خیبر پښتونخوا په 21 ضلعو کې چې کله حکومت د مې د میاشتې په 23مه نیټه د سکولونو د کولاوېدو اعلان وکړ نو د کې کاروان تنظیم چیرمن او د هغه ملګرو د سکول د حاضرۍ نه مخکې ځان سکولونو ته ورسو او هلته په ګیټ باندې ودرېدل چې کوم ماشومان به سکول ته راتلل نو دوی به ورته سینیټایزر کول او د چا چې به ماسکونه نه و نو هغوی ته به ماسکونه ورکول. په دې موقع د کې کاروان ملګري محمد رفیق بایجان پاسون نیو سره د خبرو اترو په وخت وي. زموږ لپاره نن ډېره د خوشحالۍ ورځ ده چې سکولونه یو ځل بیا کولاو شو او ماشومان ډېر په مینه باندې په ډېره په خوشحالو سره سکولونو ته روان دي چې زموږ د علاقې د ماشومان د ډېر غریبو طبقو سره تعلق لري. د دې نه مخکې موږ کمپین کړی و په ښارونو کې په تاڼو کې په هسپتالونو کې خو نن د ماشومان د راتلو ورځ وه زه سکول ته رالم موږ ټول زموږ د تنظیم ملګري ټول سکول ته رالو او دې له سینیټایزر او ماسکونه ورکړل چونکې ماشومان هم ډېر زیات خوشحاله دي سکول ته په راتلو باندې نو موږ له پکار دي زموږ علاقې خلکو له پکار دي چې کلي په کلي باندې چې څومره سکولونه دي په هغې کې څومره سرکاري سکولونه دي ماشومان هغې ته راځي ماسکونه چارې نه کېږي نو نور د پکار دي چې زموږ سره هم مرسته وکړي په دې کار کې او د نورو کلو خلک دې راوځي او داسې قسم کمپین دې شروع کړي چې کوم ماشوم بغیر سینیټایزر نه بغیر ماسک نه سکول ته رانشي. د کرونا وبا د مخنیوي لپاره په سکولونو کې د احتیاط او د پوهې لپاره بینرې هم ځای په ځای اویزان شوي دي او د سکول استادان هم وخت په وخت ماشومانو ته خبرداری ورکوي چې ځان به د دې وبا نه څنګه بچ ساتئ. د سکول استاد د حکومتي اقداماتو او د کې کاروان تنظیم د مرستې ستاینه وکړې او ویل زمونږ سکولونه چې کوم دی د صوبایي حکومت په اډر باندې هغه نن په 24 تاریخ باندې د ګل په ورځ باندې کولاو شو او دا ډېره د خوشحالۍ خبره ده ځکه چې د ماشومانو نور وخت ضایع کول چې کوم دی دا زموږ لپاره ډېر د زیان او د نقصان خبره وه نو زه د حکومت هم ډېر شکریه ادا کوم چې هغو په دې کې خپل اقدام زر پورته کړل او سکولونه چې کوم دی کولاو کړل. د دې علاوه زموږ سره د کوکاري چې کوم کې تنظیم دی زه د هغې ډېر بې حد شکرګزار یم چې هغو زموږ سره راغلي دي او په دې SOPs په تحت کې زموږ سره هغو قسمه قسم تعاون کوي نو زه د هغو ډېر ممنون یم او ډېر شکریه ادا کوم ځکه چې هغو زموږ سره په دې کې چې راغلي دي نو سینیټایزر ماشومانو ته ماسک لګول او نور هم زموږ سره چې کوم دی قسمه قسم تعاون کوي. د تنظیم ملګرو په کوکارۍ کې 4 سرکاري سکولونو ته تګ وکړو چې پکې 2 د جینکو او 2 د هلکانو سکولونه شامل دي او هغو ته ماسکونه او سینیټایزر حواله کړو. دوی وایي چې زموږ مطلب احتیاط کول دي او احتیاط دا دی چې موږ انسانیت بچ کړو. چې نن راغلیو دلته کې دې سکول ته د ماسک تقسیمېدو په نیت باندې نو د نوي دور دا تقاضا ده چې موږ دې احتیاط وکړو. احتیاط یوازې دا نه دی چې موږ ماسک واچو ځان بچ کړو احتیاط دا دی چې موږ کوشش وکړو چې انسانیت بچ کړو بل بچ کړو احتیاط په اصل کې دا دی. د کې کاروان ملګرو د سکول په صفای باندې د سکول نوکر او هډ ماسټر ته او د کرونا SOPs فالو کولو باندې د سکول هغه ماشومانو ته انعامونه ورکړل چا چې احتیاطي لارې خپلې کړې وي. دا لږ شانته بې احتیاطي زموږ د ماشومانو د تعلیم سره سره د مرګ سبب هم جوړېدی شي. که چېرې موږ تعلیمي ادارې دغسې کولاو ساتل غواړو نو په حکومتي اقداماتو به عمل کول لازمي وي. امید لرم چې زموږ نننی پروګرام به ستاسو خوښ شوی وي. د راتلونکي یو بل پروګرام پورې د کیمرامین عجب خان سره سمد انجم له اجازت راکوي. په لوی الله مسپارم د الله په امان.